شمیر د میاشتو د الله جل شانه په نسبت باندې 12 دي 12 میاشتې دي کم ورځې نه الله رب العزت د اسمانونو زمکه د کائنات پیدا کړی دی د هغه ورځې نه د میاشتو شمیر 12 دي او بیا پاغي کې سلور میاشتې حرمت والا دي هغه ته یو خاص اهمیت او فضیلت حاصل دي چې هغه ذی-قعد او ذی-الحج محرم او رجب دي او په دې میاشتو کې فرمایل تاسو په خپل ځانونو باندې ظلم مکوئ او کافرانو سره جنگ کوي مشرکین سره چې سرنګي چې هغه تاسو سره جنگ کوي خو یاد ساتئ چې الله رب العزت د الله مدد هغه متقیانو پرهیزګارانو سره نه چې کوم آیت مبارکه ده پدې کې دغه باطل عقیده چې هغه ته دوی عقیده نسی او تویل کېدو یعنی د محرم الحرام میاش براله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک زمانه نه لږ مخکې چې کله د عربو هغه جاهلیت خپل عروج ته ورسېدو هغه جهالت نو دوی به داسې کو چې کله د محرم الحرام میاش راله او د یو طاقتور قبیلې چا سره جنگ نو دوی به دا فیصله وکړه چې یا دا میاش به مونږه مؤخر په دې میاش کې به جنگ کو او خپل دا زور به ښکاره کو خپل مقصد به حاصل کو د محرم په ځای باندې سفر میاش کې به مونږه دا جنگ نکو او د محرم چې کوم آداب دي او د محرم چې کوم حکم دی هغه به مونږه په سفر کې پوره کو نو د محرم د میاشتې هغه حرمت به ختم او بیا چې کله بل کال ته روان کال ته بیا محرم راغی نو بیا به وی چې یاره د دې محرم میاشتې چې کوم حرمت دی د خپل ځای باندې بحال دي نو هغه حرام سيزونه چې کوم الله تبارک وتعالى په دوی باندې حرام کړو دوی به فزان باندې حلالو نو چونکه دا یو کافرانه عمل دی د الله رب العزت حرام کړی شوی شی ځان ته حلال اول او حلال کړی شوی شی چې دی هغه د حلال او د حرام اختیار په خپل لاس کې اغشتل الله رب کائنات فرمایل چې دوی ته شیطان چې دی دوی دا ګناهونه او بدیان ورته خسته کړی دي او چریم الله تبارک وتعالى داسې خلقو ته هدایت نور کی چې کوم کافران دي انما النسیء بیشکا میاش رستو کول زیادتی دی فی الکفر پا کفر کی یضل به الذین کفروا یضل گمراہ کیگی به پدی سر الذین کفروا خلق چی کافران دی یحلونه دوی حلال گنی عاما یوکال ویحرمونه او حرام گنی دا عاما بلکال لیواتیو عدتا دی دا پارا چی پورا کری شمیر دی ما حرم الله اغا میاشتو چی حرام کری دا اللہ جل شانو فیحلو پس حلال گنی دوی ما حرم الله حلالوی دوی اغا سے چی اللہ جل شانو حرام کری دی زگین لهم خیستکڑی شوی دی دوی دا پارا سوء اعمالهم بد عملون دی دوی والله لا يهدي القوم الكافرين والله جل شانه لا رنخي قوم د کافرانو تا انما النسيء بشک میاش رستو کول عقیده نسی نو میاش مثال محرم میاش و دوی بدا پدی میاش کې به جنگ وکړه سفر په میاش کې به وی چیرې د محرم په ځای دا مونږه محرم ګرځو دا الله تبارک وتعالى چې کوم حرام کړی شوی میاشو هغه به ځان ته حلال او چې کوم حلال میاشو هغه به ځان ته هغه کې جنگ کول ځان ته حرام او بل کال ته به وی چې نه په خپل ځای باندې قائم دي چې سرنګ دي نو چونکه دا یو
کافرانه فعل دی الله رب کائنات چې کوم څه حلال ګرځول هغه حلال دی کوم حرام ګرځول هغه حرام دی یو بنده سره دا اختیار نشته چې هغه یو حرام څه ته حلال وي لہذا د شمیر د میاشتو دا 12 دی او دغه شانتی محرم الحرام نه د ابتدا کیږي محرم الحرام سفر ربيع الاول ربيع الثاني جمادی الاولى جمادی الثاني رجب شعبان رمضان ذی قعد او ذی الحج نو د دې میاشتو حساب ساتل د اسلامی تاریخ د حفاظت لپاره ضروری دی کچره ټول مسلمانان داسې شي چې هغه د اسلامی میاشتو حساب کتاب پری دی او دې سره هیڅ تعلق نه ساتي نو دې سره ټول مسلمانان ګناهګاری دا یو سنت عمل دی او یو سنت کفایي ده چې سنت مسلمانان پکار دي چې خپل حساب او کتاب هغه د اسلامی میاشتو حساب سره وساتي ځکه د اسلامی تاریخ سره او د اسلامی میاشتو سره زموږ استادو د دین اسلام او زموږ استادو د عبادتو ډیر کلک او جوړ تعلق دی پکار د چې یو مسلمان ته د اسلامی نقطه نظر سره د اسلامی میاشتو حساب کتاب دا ورته معلومي کم میاش کی لکه محرم الحرام دی د دې میاشتې نسبت د کم اسلامی تاریخونو سره دی د حضرت آدم علیه السلام د زمانې نه والا نبی علیه السلام مبارک زمانې پوری بیا صحابه کرام تابعین تبع تابعین دا غینه رسل لوی اهم واقعات په دې میاش کې راغلي دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یوم شهادت هغه چې دینو په یکم محرم الحرام د حضرت حسین رضی الله عنه یوم شهادت 10 محرم الحرام دغه شان د هر میاشتې مناسبت سره د اسلام په تاریخ کې هغه یو لوی حیثیت لري او اهمیت لري بیا د دې بهترین طریقه حضرات علماء کرام دا بیانې چې یو مسلمان چې کله د قران کریم تلاوت کوي یو سپاره چې کله روزانه تلاوت کوي نو د اسلامی تاریخونو په حساب سره کول پکار دي یعنی یکم محرم الحرام نه د تلاوت آغاز وکي او چې کله محرم ختميږي قران کریم تلاوت ختم شي سفر المظفر د سفر میاشتې ابتدا نه بیا د قران کریم یو سپاره تلاوت شروع نو دې سره یو طرف ته اسلامی تاریخ هغه یاد ساتل چې کوم سنت کفایي ده په ټولو مسلمانانو باندې دا ادا شي او دغه شان زموږ استادو چې کوم عام حساب او کتاب وي پاغي کې هم د اسلامی تاریخ حفاظت کول او د اسلامی تاریخ لحاظ ساتل او د اسلامی تاریخ یاد دهانی دا هم ضروری دي زموږ استادو عبادت او تعلق هغه د قمری میاشتو سره اگر چې دا چې کوم شمسی تاریخ دی هغه هم مباح دی هغه هم جایز دی خو یو مسلمان د لپاره بهتر دا دی چې د خپل اسلامی تاریخ اسلامی میاشتي او ورځي هغه معلومي وي چې دې میاشت کې کم اهم عبادت دي د دې میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی د محرم نه بعد کم سفر دی هغه د نبی علیه السلام مبارک د هجرت تاریخ دی د هجرت واقعا ده او د هجرت په واقعا کې د یو مسلمان د لپاره لوی درس او لوی سبق پروت دی او دغه هجرت چې د هجرت د برکته د دنیا کونی ته اسلام ورسېدو د اسلام پیغام ورسېدو نو سفر المظفر د هجرت میاشت او دغه شانتي د هر یو میاش چې کله موږ تاسو مطالعه وکړو ځان په باخبر وکړو نو پاغي کې زموږ اسلامی اهم واقعات هغه موجود دي لہذا الله تبارک وتعالى دغه میاشت او فضیلت بیان فرمایل چې دا 12 میاشتې د الله تبارک وتعالى طرف نه مقرر کړه میاشتې په دې کې سلور میاشتې هغه حرمت والا دي چې هغه محرم ذی قعد ذی الحج رجب او محرم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك